عزتمندو مسلمانانو خپلو بچو له ښکلی تربیت وکړو. زر ته دوو داسې بزرګانو دغه ته بیانوم چې مور له څنګه تربیت ورکړي. یو دی محمد عزالي رحمت الله علیه دی او یو دی احمد عزالي رحمت الله علیه. محمد عزالي رحمت الله علیه احیاء العلوم غټ کتاب یې لیکلی دی او احمد عزالي رحمت الله علیه دا د رور دی. محمد عزالي رحمت الله علیه چې دی د الله جل شانه په دې فقه کې او په دې دغه کې علم کې ورته مهارت نصیب کړی او احمد عزالي رحمت الله علیه چې دی د الله جل شانه کشف نصیب کړی، ته په کشف کېدو. نو یو ورځ چې دی مور له داسې تربیت کړی، یو ورځ چې دی محمد عزالي رحمت الله علیه په مانځه ته د ورور پسې مونځ نه کولو. د احمد عزالي رحمت الله علیه به د خپل ورور پسې مونځ نه کولو. نو خلکو د محمد غزالي رحمت الله علیه ته به تانه ورکوله چې ته څنګه امام یو غټ فقیه انسان لیکن تا پسې خپل ورور مونځ نه کوي. دا محمد غزالي رحمت الله علیه کوم چې احیاء علوم لیکلی دی، د خپلې مور ته درخواست کوي مور جانې ما پسې خپل ورور مونځ نه کوي، ما ته خلک تانه راکوي چې تا پسې خپل ورور مونځ نه کوي، نو زه به د خلکو ته څنګه سترګې وراړم. مور هغه بچی راوغوښتو، احمد عزالي رحمت الله علیه راوغوښتو، هغه ته یې بچیه ته ولې د پسې مونځ نه کوې؟ هغه ته یې صحیح ده مور جانې زه به د خپل ورور پسې مونځ کوم. دوی چې مونځ شروع شو د سحر مونځ نیت پسې وتړو، د کشر ورور احمد عزالي رحمت الله علیه په محمد عزالي رحمت الله علیه پسې نیت وتړو. خو چې یو رکعت شو، یو رکعت خو یې صحیح وکړو، په دویم رکعت چې څنګه ودرېده دا احمد عزالي رحمت الله علیه مونځ مات کو، واپس کور ته را روان شو. چې دا سلام وګرځو محمد عزالي رحمت الله علیه سلام وګرځو، نو ویې کته چې رور مې نشته. خلکو ورسې پسې نورې خبرې هم شروع کړي چې رور خو دې په یو رکعت کې وتښتېده، یو رکعت یې کړی او بل رکعت یې نه و کړی، ستا رور وتښتېده. هغه رانې مور ته درخواست کوي مورې دا څه وجه ده زما رور ما نه راوتښتېده، ما پسې یو رکعت وکړو، یو رکعت یې زما سره ونه کړو. مور راوغوښتو، احمد غزالي رحمت الله علیه راوغوښتو، ای بچیه ولې دا څه دغه ده چې ته زما په دې زوی پسې مونځ نه کوې؟ وي مورې په لومبي رکعت کې خو دی صحیح و، د الله جل شانه هغه یاره ترخه ده په زړه کې وه، لیکن چې کله دی دویم رکعت ښکته شو، دویم رکعت ته شروع کړو، نو ده په زړه کې د ښځو سوچونه شروع کړو، په دماغ او په زړه کې د ښځو سوچونه شروع کړو. د الله جل شانه ته یو حکمت ورکړی و، یو کشف یې ورته ورنصیب کړی و. نو هغه مورې ورته تاسو دواړو بچو کې یو هم زما په کار رانلی، یو الله ته ولاړ دی د ښځو سوچونه کوي، دویم الله ته ولاړ دی د رور په زړه باندې نظر دی، تاسو یو هم زما په کار رانلی. داسې تربیت یې ونه کړی. مسلمانانو خپلو بچو له تربیت وکړو، اعلی تربیت وکړو، هسې نه چې دا بچی زما لپاره بیا آخرت کې د وبال سبب وګرځي، هسې نه چې د وجې نه الله جل شانه ماته بیا عذاب راکړي چې تا د خپل بچي له ولې تربیت نه و کړی. نه زه خپل بچی هغه دنیا ته مې دغه کړی دی او دنیا پرې ګټم، نه خپل بچی آخرت دپاره دغه کوي، خپل بچي باندې خپل آخرت سم